د بچپن نه رانښتي او دا وټونه دي ورکوي خالي بس نور څه نشته. موږ په دې اوبو کې دا لامبوګانې ووځو راځو دا ګاډي هم تاسو ولدو. یاره چې ډېر تکلیف په دې دی که نه چې دا خو موټرسایکل دی صحیح شوله پیاده تګ پکې نه کېږي. نو ولې زما نه ډېر چاپېره په دې علاقه کې کار کېږي زما کار نه کېږي ولې. که تاسو زما په دې شا باندې ګوره چې کم مشران کم خلک د دې علاقې راوتي دي آخر خلک چې تنګ شي نو په جنګ شي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه جي تاسو؟ خیر دی بالکل. تکلیف ته جی مسله ده که زه ګورم که نه نو ډېر تکلیف سره زه خو اول دلته تګ مې کېدو ما وایي چې یاره دې لاره باندې به ځم څنګه مخکې ډېر تکلیف ما په خپله باندې ستاسو ولیدو. تاسو روزانه په بیس سره باران وشي نو بیا خو تګ راتګ ستاسو نه کېږي. څه وایې تاسو جي حاجي صاحب دې حوالې سره؟ موږ دا وایو چې موږ د دې اړه پورې پړسېدلي د دې مرۍ پورې ځکه چې دلته خالد خان له ځو ګاډي کوو ستړي شو په دې خټو کې روانو خبرې خو کولی نه شو ځکه چې د خټو کې به څوک ځي. دا خو لویه مسله موږ ته جوړه ده نه واړه تللی شي نه لوی تللی شي نه ګاډي پکې تللی شي دا لار شړه پرته ده په څه وجه باندې په هغه خوړ باندې په اوبو اوبو کې خلک روان دي د دې خټو د لاسه. نو دا خو زه لکه مطلب وایم چې یاره تاسو ډېره مهرباني وکړه که د دې شي څه بندوبست کېږي نو وکړئ راله او که نه کېږي نو بس موږ خو ژوند تېر شو زموږ د پلارانو ژوند دلته تېر شو هغه لاړو وفات شو مړه شو موږ به هم داسې مړه شو زموږ بچي هم داسې مړه شو هم دا لار به ځکه چې تاسو لکه مطلب دا چې دې ته خو ګورئ نه. حاجي صاحب ستاسو یو منټله دغه مشران به تاسو له بیا هم راځي تاسو سره به بیا هم کښېني دغه چې کوم واکداران دي تاسو دې نه څه غوښتنه لرئ؟ لار داسې پرته ده نو دوی خو دا یوه لار ده چې صرف دا وکړي نور دوی موږ له څه تورې والي دوی خو موږ له څه نه دي کړي د بچپن نه رانښتي او دا وټونه دي ورکوي خالي بس نور څه نشته بس صرف نه صرف دا یوه لار ده او دا نشي کولی او دا اوسه پورې دغه ده پرته ده. حاجي صاحب تاسو څنګه یې؟ موږ ښه یو موږ ډېر په سور کې ځکه چې دغسې حالات دی دا حالات ته ښه یې نه موږ خالد صاحب چې کله وټونو ته ودرېده نو موږ هغه ته ډېرې خبرې وکړې خو موږ ته دا یوه خبره وکړه چې خالد صاحب هېڅ هم نه دي په کار خو چې ته کله پاش وې نو موږ ته به دا یوه لار کوې. ده وویل چې بالکل یې کومه د لارې 3 کاله وشو د دې ارګیمیټ موږ ورشو وایي ارګیمیټ یې شوی پیسې یې شوي نو له ټیکهدار راځي نو ته ده څه وویل بایي دغه تکلیفونه دي چې دا ته یې دا ټول خلک کېږي بس په موږ دغه تکلیف دی او دا د 4-5 کلو لار ده 3 کاله دا 3 کاله وشو ټیکهدار یې وایي شوی پیسې یې هم شوي خو هېڅ پته نه لګي او اوس په عیني موږ په دې اوبو کې دا لامبوګانې ووځو راځو دا ګاډي هم تاسو ولدو دا هر څه تاسو ولدو موږ درته سوال کوو چې مینت ورته کوو چې دا لار زموږ وکړه دا لار زموږ وکړه او دا د یوه کلي لار نه ده دا د 5-6 کلو لار ده د سر کمره پرې دنیا لار ده یوازې خو د ګلندي کلي لار هم نه ده چې ګلندي کلي لار ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جي تاسو؟ خیر دی شکر دی تاسو ښه یاره جی موږ خو دلته رالو ډېر په تکلیف سره رالو زه تاسو ته حیران یم ستاسو د ژوند ته حیران یم چې تاسو په دې لارو باندې تګ کوئ. تاسو خو هر څه ولي دا تکلیف مولي زه په کم حال کې رالم پېښ شول په دې باندې سپین ږیري مشران دي او ډېر وخت نه دا خرابه ده. که تاسو سره چېرته بیماران وي که نه بیمارانو سره به څه کوئ دا خو ډېر ژوند دی پېښ شول او ډېر سړی تنګي پېښ شول خالد خان او د زموږ مشرانو ته څو پیري وویل پېښ چې شګي اچو لکه څه پته یې نه لګي. څومره تکلیف دی جي تاسو ته؟ یاره چې ډېر تکلیف په دې دی که نه چې دا خو موټرسایکل دی صحیح شوله پیاده تګ پکې نه کېږي تاسو دې لار ته وګورئ په خپله زموږ د خالد صاحب نه د ایم پی ای ایمینی شو دې نه درخواست کوو پېښ شول چې موږ ته دا لار سیټ کړي زموږ مشرانو ته تکلیف دی پېښ شول موږ ته تکلیف دی موږ وړو ته د سکول لار دی پېښ شول دې ته واړه ځي دي سکول ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جي تاسو؟ تاسو ښه جي؟ لار مسله جي موږ خو د مشرانو نه خبره واورېدله څه وایې تاسو؟ موږ لار د خالد ایم پی ای القا ده پی 20 کلا 400 تحصیل تنگې ګلندي کلی موږ د لا 100 پیرې لاړو په ګاډي کې 15 کسان موږ ورلو د اختر نه یو څو ورځې وروسته په حجره کې ناستو د موږ ته وویل چې د اختر یو 2 ورځې چوټیانې دي چې دا چوټیانې ختمې شي نو زه به دفتر ته ځم او د ټنډر شوی دی او ټیکهداران هم څه ګډوډ دي اخوا دېخوا کې که نه زه به د دې ټولو صدقه کوم او انشاءالله په دې کې نو په بل هفته کې به زه تاسو ته په دې باندې بلیډ ګرځم شګه به شروع کوم او بیا به زه په دې باندې روړا شوم دوباره موږ ګاډی وکړ بیا پکې کسان وویل مشران په هغه پیره اوسه زه نه وم تللی زموږ دا نور مشران تللي ورته وویل چې تاسو ما ته یو څو ورځې صبر وکړئ وا دې ورېده د هغه صبر نه وروسته بیا دا خبر چې زه به تا ته صرف شګه واچوم نو موږ ورته ویل چې شګه خو دا په نعمت آب کې تېښته موږ شو د ایم پی ای خو دا دغه نه دی چې ته
ستا دا څه دی وړومبی ځل نه ته څو کاله ایم پی ای پاتې کېږي که د آرې پاټۍ نه ته ودرېږې زما کلی ته څرګند کړي نه واله دا ګلندي پورې دا ټول زموږ یو خلک دی دا ټول په تا پسې دي چې ته کم خوا ځې نو ولې زما نه ګیر چاپېره په دې علاقه کې کار کېږي زما کار نه کېږي ولې نو قدرمن اوریدونکو تاسو په خپله باندې وکتل چې د دې علاقې خلک د کم تکلیف سره مخ خلک دي ډېر تکلیف دی د علاقې خلکو ته ډېر زیات تکلیف سره خلک مخ دي تاسو کتلی شئ څومره په ګڼ تعداد سره خلک راوتي دي د هغوی غوښتنه دا ده که ایم پی ای دی که ایم این ای دی څومره د هغوی سره خبره شوې ده د هغوی غوښتنه هم دا ده چې هغوی دې راشي او زموږ دا چې کومه مطالبه ده چې دا منظور شي دې علاقې ته د خپل انصاف میلاو شي